عثمان خان ته چې چا دا مشوره ورکړې وه چې ته د دوبۍ ټیم پرېږده او پاکستان ټیم کې شامل شه نو دا د عثمان خان یو ډېر غټ دشمن و چونکې عثمان خان چې کله د یو اے ای ټیم پرېښو او کله د پاکستان ټیم ته راتلو نو ډېر زیات څومره هم سپورټس جرنلیسټ و څومره هم یوټیوبرز و نو هغوی عثمان خان ته هم دا نصیحت او مشوره کوله چې وروره غلطي مه کوو د یو اے ای ټیم مه پرېږده پاکستان ته مه راځه بد ورځې به دې وي که یو څو سیریزه د خرابې وشوې نو د ټیم نه دې هم ډراپ کوي نو هماغه وشوه عثمان خان د پاکستان د ټیم نه پیله ډراپ شو او اوس پاکستان کرکټ بورډ بیخي د سنټرل کانټریکټ نه مو ویښ کو لکه څنګه یو سړی په یو کمپنۍ کې جاب کوي او هغه کمپنۍ بیخي د نوکرۍ نه وباسي نو عثمان خان اوس بیخي د نوکرۍ نه ووتو عثمان خان ته بیخي اوس زیرو شروع را یو خو ګوره د یو اے ای ټیم چې پرې خدا د دومره غټه غلطي وکړه که نه دومره غټه غلطي دومره غټ مسټیک چې دی به ټول عمر هم دا غلطي یاد لري دی به خلکو له نصیحت کوي چې وروره غورې د پاکستان دپاره که ټیلنټ درکې نه وي او یو څو میچونه دې خو کړل او بیا هم د وایي چې راځه پاکستان ټیم ته نو هېڅ کله هم رانه شئ چونکې د گیم چې کوم دی هغه رنګ پروفیشنل گیم د اونه د په شاټ سلیکشن باندې د بیټینګ سټایل باندې به خلکو تنقید کولو چې دا څنګه انټرنیشنل پلیر دی د خو نه د شاټ سلیکشن ټیک دی نه د چې کوم د بیټینګ طرز دی هغه د انټرنیشنل کرکټر دی نو دکې مطلب یو خو ګوره قسمت ورسره وفا ونه کا یو پی ایس ایل سیزن خو کو هغې نه پس بیا پته نه لګي چې چا وله مشوره ورکړه چې وروره ته د یو اے ای ټیم پرېږده او پاکستان ته راشه ښه د یو اے ای ټیم پرېښېدو کې د څومره غټ نقصان وکړو یو به خو غټ نقصان دا وکړو چې یو اے ای سره د پاکستان د کلاړیانو چې کم ریسپیکټ و هغه ختم شو یو اے ای به د پاکستان کلاړیانو ډېر ریسپیکټ کولو چې کم ټیلنټډ کلاړي به نو هغه له به ډېر مطلب ډېر زر به د یو اے ای ټیم ته لاړو دا وخت تاسو د یو اے ای د ټیم کپتان وګورئ یم پاکستانی د محمد وسیم نومې دی نو یو خو د ګوره د په وجه باندې د یو اے ای او د پاکستان د کلاړیانو چې کم نوجوان کلاړیان دي د هغوی هغه فاصلې زیاتې شوې بل په ده باندې د یو اے ای چې کم قانون دی د یو اے ای چې کم بورډ دی په ده باندې 15 کاله پابندي ولګوله وروره چې ته 15 کاله دوبۍ ته راځې هم نه دوبۍ په ګراونډونو باندې په ته کرکټ نشي کولی 15 کاله دی د دوبۍ په ګراونډونو باندې بند کړی دی دا اوس چې کم ټرای نیشن سیریز دی دې کې د سلیکشن که شوی مو دی نشو تللی ته د لا 2030 پورې دی بین دی 2030 پورې دی یو اے ای کې کرکټ نشي کولی 2030 پورې دی یو اے ای بین کړی دی وروره هر قسم کرکټ په ده باندې په یو اے ای کې د یو اے ای چې کم لیګ کېږي آی ایل ټي T20 په هغې باندې هم دی بند کړی دی دا د چې کومې سزاګانې وې دا وي د غلطیانې دا وکړه چې د هغه په کچرې د یو اے ای ټیم نه وې پرېښې که نه نو دی به اوس په ایشیا کپ کې مو او کېدای شي د یو اے ای وایس کپتان وي یا کپتان وي یا وایس کپتان وي د یو اے ای د ټیم دی په ایشیا کپ کې تاسو د یو اے ای د ټیم نه لیدو او دی په دغه ټراینګولر سیریز چې کوم شروع کیږي ټرای نیشن سیریز د پاکستان د یو اے ای او د افغانستان نو پای کې به هم د یو اے ای ټیم کې او پیسه به هم ګټلې وه او بل لانګ ټایم دپاره د کرکټ سره ټچ په هم پاتې و ډېر ټایم دپاره به د کرکټ سره ټچ پاتې و د به هلته گیم کولو په یو اے ای کې خو نه چې پته نه لګي چې دله چا دا مشوره ورکړه او د چا په مشوره باندې دی راغو خپل کیریر خپل هر څه ځان له خراب توراب کړل منټلی به اوس دی دومره ټارچر چې د به کرکټ له زړه نه کېږي ځکه یو سړي یو ځای کې جاب لګېدلی وي ښه کمپني وي په مطلب په دوبۍ کې یو مسافر دی هغه هلته کار لګېدلی دی ښه کمپني ورته میلاو ده او پاکستان کې وله یو ملګری وایي چې مړه ته به تر کمې مسافري کې یا راځه تاله د پاکستان کې جاب ګورم او پاکستان ته هغه د یو اے ای ښه کمپني پرېږدي چې هلته هغه له ښه بیسټ سیلري میلاویږي ښه بیسټ ژوند د هغه هلته په یو اے ای کې روان وي یوه پاکستان ته راشي او کمپنۍ کې د هغه جاب ولګي چې کمپنۍ نه وردن نشي او یو 2 میاشتې کار پکې وکړي او بیا کمپني ورله وایي چې وروره کړې دې نغاړه نور تا موږ نه ساتو نو تاسو خپله ووایئ چې هغه به منټلی څومره ډسټرب وي اب وایي چې ما دومره غټ جاب پرېښو په یو اے ای کې دومره غټه کمپني مې په دوبۍ کې پرېښه او زه راغلم پاکستان ته او پاکستان کې اوس ماله دا سزا میلاویږي پاکستان کې اوس ماله دا سله میلاویږي چې زه د کمپنۍ نه راوویښ کړم نو عثمان خان به ډېرو خلکو ولله وی چې غلطي کې ډېرو خلکو ولله هغه ټایم وی چې غلطي کې که یو 2 سیریزه دې لاړل بیخي د ټیم نه بهرې خو بیا هم د چاو نه منل او خپله په خپو باندې خپله تبرو والو جی تاسو دې حوالې سره دا کمنټ لازمي وکړئ